ویلو ما الله نه دعا وکړه، الله ته مې سوال وکړو چې یا الله ما نه الګ جوړ کړه چې زه د پلار خدمت وکړم، زه څه وګټم، کور دپاره ډېر زیات غریبانان دي او دا واقعي خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ذکریا محمودي. چې تاسو کوم دا تصویر ګورئ چې دا هلک وینئ، تاسو په دې تصویر کې ورسره یوسف جان هم ولاړ دی. نو دا ماشوم دا هلک دا تقریبا د 14-15 سال عمر دی او دی د کوواټ دی او د کوواټ دی او د اول جینۍ وه، اوس د هلک جوړ شو. په څه وجه ته جوړ شو نو هغه وجه زه تاسو ته بیانوم. قدرمندو، د ده ټول وروڼه هغه چې کوم دي هغه ټول چرسین دي، هغه پوډریان دي او د پلار دپاره څه نه ګټي، پلار د خدمت نشي کولی، پلار یې غریب دی، ټول ډېر زیات غریبانان دي او هغوی لږ داسې نشې مشې کوي. نو د ده اول نوم و میمونه نوم و او اوس یې القمه نوم شو، اوس هلک شو نو القمه نوم یې شو. نو ده ویل ما الله نه دعا وکړه، الله ته مې سوال وکړو چې یا الله ما نه هلک جوړ کړه چې زه د پلار خدمت وکړم، زه څه وګټم، کور دپاره ډېر زیات غریبانان دي او دا واقعي خبره ده. بعضې کسان به په دې باندې رد کوي چې دا خو دروغ دي چې جینۍ نه څنګه هلک جوړ شو. نو که څوک دا رد کوي د هغوی دپاره ایډوانس کې دا جواب دی چې الله رب العزت هر څه کولی شي. الله رب العزت ته هېڅ هم ګران نشته. چې الله وغواړي نو دنیا ته چې یو کس ته الله وغواړي چې ده ته عزت ورکوي، نو که ټوله دنیا هغه ته بېعزتي ورکوي نو هغه نشي ورکولی. او که الله یو کس ته بېعزتي وغواړي او ټوله دنیا هغه ته عزت ورکوي نو عزت نشي ورکولی. نو عزت او ذلت او هر څه د الله په لاس کې دي. نو دا صحیح خبره ده او دا شوي دي چې دې جینۍ نه هلک جوړ شوی دی. ده ویل د ماښام ټایم ما اودس کولو، ما ته پته ولګېده چې زه خو هلک یم. نو ویښتې هم غټ غټ وو، هغې ویښتې هم کټ کړي، یوسف جان ورسره انټرویو هم کړی وه، داسې نور صحافیان هم ورغلي وو، هغوی ورسره خپلې ویډیو هم کړي دي. نو دا دروغ نه دي، دا صحیح خبره ده او صحیح واقعه ده او صحیح کار شوی دی او د الله پاک د ده دعا قبوله کړې وه او د هغې دعا په بدله کې الله پاک چې ده کومه دعا کړې وه نو هغه دې نه یې هلک جوړ کړو. نو قدرمندو، اصل وجه خبره مې کوله چې دې وخت کې مونږ دا فضول، دا ځواني فضول تېره نه کړو، د الله په لاره کې تېره کړو او د خپل مور پلار خدمت وکړو، داسې د چند ګاونډ د غریبانانو مدد او نصرت وکړو. دا انتهایي زیات غریبانان دي په کوواټ کې، د سماري دی. نو تاسو ته دا درخواست دی چې دا ضرور شیر کړئ چې هغه کسانو ته پته ولګي چې څوک وایي دا ویډیو دروغ ده یا هغه وایي چې دا دروغ شوي دي، نو چې هغوی ته دا پته ولګي.